د دې وجه نه حدیث پاک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې د عام یو کس ته چې کوم دی الله پاک جل شانه یو کس ذمہ داری ورکی او دا کس چې کوم دی صرف د عام مسلمانانو ذمہ داری ته اوس پارلی شي او دا کس صرف د تعلق په بنیاد باندې د مرګستیا په بنیاد باندې یو کس له عہده ورکی یو کس له نوکری ورکی او د دغه نوکری حقدار نوي د دغه نوکری اهل نوي د صرف د تعلق په بنیاد باندې ول ورکی نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د کس باندې د الله پاک جل شانه لعنت راوړي چې کم کس یو عہده حقدار نوي او د چې کم دی هغه کس له عہده ورکی لکه نن سبا چې زموږ په ملک کې نوکری خرڅي نو دا د دې حقدار نوي چې کم حقدار وي هغه اهلیت وي هغه قابل وي هغه نوکری نه ورکی چې کم سړی پیسې ورکی هغه نوکری ورکی نو په دغه کس باندې دا کم کس چې د عہده تقسیمي نوکری تقسیمي په دې کس باندې د الله پاک جل شانه لعنت چې کم دی راوړي او نبی علیه السلام فرمایي چې د دې کس نه فرض قبليږي نه نفل قبليږي بعض روایتو کې راځي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې یو کس چې له عہده ورکی او دې سړي ته دا علم وي چې له نوکری ورکی او دې سړي ته دا علم وي چې د دنه دا بل کس زیات قابل دی د دنه دا بل کس زیات قابل دی نو دې بل کس له زیات قابل له نوکری او عہده ورنګي بلکې دا غنه چې کم لاندې کس دی هغه د تعلق په بنیاد یا د پیسو په بنیاد باندې ورکی نبی علیه السلام فرمایي دې کس الله پاک سره خیانت کو او نبی علیه السلام وی زما سره خیانت کو او ټول مسلمانانو سره چې کم دې کس خیانت ادي وجه نبی علیه السلام فرمایي چې تاسو داسې خلک ووینئ چې نه اهل ته ذمہ داری اواله شي نه اهل خلکو ته نه اهل خلکو ته چې هغه د هغه اخل نوي قابل نوي د هغه او دې د غټي غټي ذمہ داری اواله شي نبی علیه السلام فرمایي دغه فساد اس علاج بیان نشته دي دغه خلکو نو بیا فساد خوريږي او نبی علیه السلام فرمایي بیا تاسو د قیامت انتظار کوئ نو پدې کې چې کوم دی په دې امانت کې یوازې دا نه چې تاسو سره سړي پیسې امانت کې خو دی او هغه نه وګوري هغه ته حواله کړي نو دا هم یو امانت دی خو دلته امانات جمع دي امانت ډیر زیات قسمونه دي دغه رنګ مجلس نبی علیه السلام فرمایي چې المجالس بالامانه مجالس چې کوم دي دا هم امانت دي اوس دې کې موږ ناس یو موږ یو پردې یو خبره وکړه نو دا د دې مجلس والا په دې باندې کوم دي دا د امانت خبره ده دا د ټول مجلس امانت دی دا خبره به دی بار نه کوي بل چاته یو مجلس کې یو کس ناست او خبره وکړه او دا خبره بار د کېدلو نه د بل چاته نو دا مجلس والا کو دا خبره بار کوي دا مجلس والا ګناګار دی دا جایز نه دی چې د مجلس ته خبره بهر دا غرنګ مشوره هم امانت دی یو سړي ستانه مشوره وغوښتل چې یار دا کار وکم او کو نه کم نو کو ته په دې باندې پوېږي نو ته د خپل مشوره ورکا چې کم کې د کس خیر ته په نظر باندې راځي د سینې چې تاسو د په یو مسله کې یو کس وی چې پلان کې کار وکم کو نه کم ته مشوره واغسته او استاد لږ الله دا راوستو چې یار د په دې کار نه کولو کې د خیر دی او دی ورته وی دا کار وکا نو دې کس ګناه وکړ دې کس چې کوم دی خیانت وکړ نو دغه رنګ ډیر شیزونه د سې دي چې هغه امانت ته پای کې بخیانت نه کوي علماء لیکلي دي ووټ نه دی ووټ دا امانت دا به خپل اهل ته ورکړي چې ستا په نسبت باندې یو سړی چې کوم دی د ووټ اهل دی او دې چې کوم دی د حکومت اهل دی نو هغه به چې کوم دی ووټ ورکړي د سینه چې زما پارټي ده بس زه په کومه پارټي کې نو بس هغه له ووټ ورکوم نه یا به چې کوم دی د ضد او د عناد په وجه بل چا له ووټ ورکوم چې کوم سړی د ووټ اهل ته تخکاری ستا په ځل کې راځي هغه له ووټ ورکړي چې ستا یو سړی تا د خپته چې سړی ډاکو دی دې چې کوم دی زیناکار دی دې بدکار دی دا غي باوجود ته د ووټ ورکړي نو دا ته خیانت کې الله رب العزت پستانه تپوس نو هر یو څه چې کوم دی امانت ته امانتونه ډیر دي نو په هر څه کې به دا خیال کوي چې دا غي اهل تغسیس ور ورسي نو دې کې الله فرمایي چې ان الله بشک الله تعالی یامرکم تاسو ته حکم کوي ان تؤدوا الامانات دا چې تاسو ادا کوي امانتونه یو امانت نه دی سره د پیسو امانت تاسو ادا کوي امانتونه الی اهلها خپل اهل ته خپل مالکانو علماء دم لیکلي د جبه یو سړی دی او دې په جبه باندې غلط خبرې کی دا دې د جبه سره خیانت کی دې کنزل کی دې دروغ وي دې غیبت کی دا د جبه سره خیانت کی د جبه سره خیانت نه کول دادي چې کوم حکم الله رب العزت کړی دی به هغه خبرې وکړي د کومونه منع کړی دا دا غي نه منی شي سترګې درګړي دي نو د سترګو سره خیانت نه کول دادي چې په سترګو باندې هغه شی ته ګوره چې کوم الله حکم کړی دی چې د کوم الله حکم نه دی کړی هغه ته بنګو
نو فرمایي چې ان الله بشک الله تعالی یامرکم تاسو ته حکم کوي ان تؤدوا الامانات دا چې تاسو ادا کوي امانتونه الی اهلها دا غي مالکانو ته خپل اهل ته و اذا حکمتم او هر کله چې تاسو فیصله کوي بین الناس په مابین د خلکو دلته اوس حکمرانانو ته حکم دی چې و اذا حکمتم هر کله چې تاسو فیصله کوي بین الناس په مابین د خلکو کې ان تحکمو نو فیصله کوي بالعدل په انصاف سره په انصاف سره فیصله د څوک دروړي نو فیصله په انصاف سره کوي په ظلم سره مه کوي ان الله بشک الله تعالی نعم ډیر خو یعدکم تاسو ته نصیحت کوي به په دې سره ان الله بشک الله تعالی کان دې سمیعا بصیرا سمیعا اوریدونکې بصیرا اولیدونکې کو تاسو چې کوم دې عدل اونګو الله پاک تاسو دا خبري اوري او تاسو په دې کار باندې الله لیدونکې هم دی لہذا تاسو کو د دوه کسان په منځ کې فیصله کوي نو فیصله به د عدل او د انصاف کوي د ظلم فیصله به نه کوي چې کم کس حقدار دی هغه ته به حق ورکوي دا مه د حکم حکمرانانو ته هم دی عوامو ته هم دی چې تاسو چې کم خلق د کم سیز اهل دي د کم سیز اهل دي اهل ته چې کم دی دا هغه حق ورکوي یعنی حقدار دا حق ورکوي چې کم سړی د دې اهل نه دی دا غنه واخلې چې کم سړی د دې حق اهل دی هغه ته چې کم دی دا حق ورکوي